دعوت ورکوم خپل استاد محترم داسې یو شخصیت لا چې هغوی د صفت محتاج نه دي، هغوی یو عظیم شخصیت لري، فخر کانا، فخر لودر، رڼا د لودر، رهنما د لودر، زما قابل قدر استاد محترم و مکرم ناظم تعلیمات مدرسه نور القرآن لودر مولانا مفتی کرامت الله حقانی صاحب دامت بقاتم العالیه، هغوی ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او موږ تاسو ته د قرآن او حدیث په روشنايي کې مخاطب شي. راځي مفتی کرامت الله حقانی صاحب، هغوی ته د اشعارو په اندازې دعوت ورکوم. तुम आगे हो तो कुछ चांद ऐसी बातें हो, तुम आगे हो तो कुछ चांद ऐसी बातें हो, जमीन जमीन पर चांद का रोज रोज उतरता है. ए रसार गुलाब शबनम तुमरा गुरूर मगवा, ए रसार गुलाब शबनम तुमरा गुरूर मगवा, नरला दगुना बना दे रहा खतरे ने. हर चमन उदास उदास फूलों में खुशबू नहीं, हर चमन उदास उदास फूलों में खुशबू नहीं, इस चमन का क्या मजा जिस चमन में तू नहीं. صار لك جرام اخي لك جرام اخي بشو يوم جرام اخي ان شاء الله ان شاء الله جرام اخي الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب أمراضنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أي التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حاضرين حضرات خلاص درود شریف علیہ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زما عزت مندو دا الله جل وعلا شانه ومونږ او تاسو باندې دا عظیم انعام او احسان دی چې الله جل جلاله زموږ او تاسو ملاقات یو ځل بیا د قران کریم د خوشحالۍ په نسبت باندې وکړو. دا خوشحالي د قران کریم دی الله زموږ او تاسو د دنیا د برزخ او د آخرت د نجات ذریعہ جوړه کی وایي چې امين. او د دې غرونو په دې سرونو کې دا د دین اسلام دا سرسندلی مجاهدین د دین اسلام دا بوزغلی او ماشومان طالب العلمان او د دوه اساتذه کرام د رب په دربار کې دعا ده چې اللهم زد فزد، الله د دین نورم زیات کې او الله پاکه دا د دې غرونو د علاقو د آبادی او د کامل خیر او د هدایت ذریعہ جوړه کې. ذکر اعظم تاسو دا راجمه کېده د دې د وړاندې مخکې یو ډیر مهنت رواني دا مهنت وروسته دا نتیجه حاصل شي چې دا بچی د الله کتاب ولولي، قران کریم دې سر ته ورسي او بیا پاغي باندې دې خوشحالي کوي. د دې خوشحالۍ نه مخکې ډیر مهنتونه تکلیفونه
د استاد او د بچی تیر کړي اله دې خوشاله ترسي. اوس عزتمندو بیا د قران کریم په اجتماع باندې دا اصلاحي پروګرام مقرر شي د پاره دې چې علاقې ته دا आवाज ورسي چې په دې جمعات کې چې د موږ خپل ماشومان لیګو دوست شي زده کوي او څه زده کړه نو دا ماشومان نمبر په نمبر باندې راشي او د الله د کتاب صحیح سولولي دا رنګ د باری تعالی حمد للی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعریف او نعت للی او کومې دعاګانې احادیث یا چې مدرسې کې یاد کړي هغه تاسو وړاندې په تور د نومونی باندې یو دانه پیش کی چې دې کال کې د ماشومان دا زده کړو او بیا دلته دام د خوشاله ده لکه څنګه چې ماشومان الکان راځي نو داسې ماشومان جنکې هم دلته راځي او ماشومان جنکې هغه د الله د کتاب تعلیم حاصلوي. نو ان شاء الله زما استاد ملاقات دلته اکثر د الله د کتاب په واسطه باندې دا محبت او الفت د دین دی الله زموږ استاد تر اخره وخت پوری نصیب کړي. نن بس تاسو وړاندې بعض هغه احکامات ذکر کو چې د هغې تعلق زیاتره د زنانو سره دی ځکه دین چې څرنګه د سړو دپاره دی قرآن کریم چې څرنګه الله پاک د نارینو دپاره رالیږلی دی د حکمت او د احکاماتو نه ډک دارنګه الله پاک د زنانو دپاره هم رالیږلی دی. بیا نارینه هغه خو د جمعې مانځله لاړ شي هلته د یو عالم وعظ او نصیحت واوري نو خامخا څه خبرو پرون خلی خو زنانه بیا زموږ د غرونو حالات هغه داسې چې زنانه اکثر د دې نه محروم وي. نو نن دا یو څو مسلې به انشاءالله ذکر کوو د زنانو متعلق چې د زنانو سره د سړو سره تعلق دی ځکه د یوې زنانه د ګناهګار کېدو د دوزخ د تلو د وجې نه به د دې زنانه سره څلور تنه سړي الله هم دوزخ ته لیږي چې یوه ښځه کله دوزخ ته ځي د دې یوې ښځې د دوزخي کېدو په وجه باندې به څلور تنه سړي هم دوزخیان کېږي. نو چې زنانو ته احکامات بیان شي دو ته مثلا ورسېده نو دغه زنانه پې عمل وکړي نو دا سړي هم الله د دوزخ نه بچ کړي ځکه د قیامت په ورځ به الله جل جلاله یو زنانه راولي هغه زنانه به داسې چې هغه په نوم باندې مسلمانه وه عقیده به یې د توحید وه خو اعمالو کې به د هغې کمزوري د هغه بدعملۍ د وجې نه به الله فیصلو کې دا دوزخ ته ولېږئ. بس دوزخ څومره خطرناک شی دی وایي د دوزخ صرف د دوزخ بدبو دومره ده د نورو ګناهونو او د ګناهګارانو نه د دوزخ بدبو دومره ده لکه د تمام دنیا دا تمام مخلوقات چې مړه شي او بیا دا تمام مخلوقات په مخ د ځمکې له پاسه پاتې شي د دونه چې څومره بدبو راوځي صرف د یو دوزخ د یوې کندې معمولي غونې بدبو به دومره هغه ټوله بدبو نه یا د هغه ګناهګارانو نه چې کومه بدبو ځي لکه حدیث کې راځي د قیامت په ورځ باندې او دوزخیان انګولاو کې وبچون کېږي الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي چغې وباسي چې الله دا په کوم مصیبت باندې مبتلا شو دا به څه مصیبتي دا به هغه مصیبتي چې چا زنا کړي د دغه زناکار سړي او د زناکارې د ښځې د شرمګانه به الله پاک بدبو روانه کړي دغه بدبو به تمام دوزخ کې خوره شي دا به دومره سخه او خطرناک وي چې دوزخیان به په چغو باندې شي الله د دې بدبو نه دا مخکینی عذاب اسان او سپک و. نو هغه جدا مسله ده صرف د دوزخ بدبو به دومره خطرناک الله دې زما ستاسو حفاظت وکړي. نو یوه ښځه دې باندې به الله فیصله وکړي د دوزخ ته دا ښځه به ودرېږي ای الله تا قرآن کې ویلي لا ظلم اليوم الله ته په هېچا باندې ظلم او زیاتې نه کوي تا قرآن کې ما ته حکم را لېږلی وقرن فی بیوتکن زنانو په خپلو کورونو کې دننه کښېنئ تا ویلي و الله زه کور ناسته وما نو بهر ته نه ووتي کله کور کې وما واده شي نه وما نو زما پلار ما ته دین نه دی ښولی الله بوی پلار راولی پلار به حاضر شي پلار به په خپله نیک سړی جنتي کېدو واله به الله به تپوس وکړي دا ستا لور چې دا دې په تا باندې کیس داخل کړلی چې ای الله زما دې پلار ما ته دین نه وښولی پلار به سر کښته کړي الله فرشتې ته ووایي دا پلار به سره ملګری کا
بیا ولا زنانه روانه شي پلار به ورسره بیا به ودرېږي الله یوازې پلار نه د پلار نه وروسته زما مشر ورور دنیا کې او ما د چا بد کاته چا به زما خبره کوله نو مشر ورور به مې مټه وهل وه زما د خور سپکه وایي زه به تا سره داسې وکړمه خو الله ما ته دین نه دی ښودلی د محمد رسول الله قانون یې ما ته نه بیان کړی ستا کتاب یې ما ته نه ښودلی الله زما د رور نوم تپوس وکړه الله به یې رور یې راولی رور ته وم الله پاک وایي تا دې خپلې خور ته دین ښودلی او که نه دی به سر ښکته کړي الله وایي دا رور ورسره ملګری کړه دا 3 کسه به دوزخ ته روان شي ښځه به بیا واپس راوګرځي الله دا خو هغه حالت و چې کله زه واده شي نو ما د پلار په کور کې ناست وم ما پیغلتوب را باندې راغلی و کله چې ځوانه شوم او زه لاړم واده شوم نو زما خاون به نری شي زما نه تپوس کو خو ما ته دین نه دی ښودلی زه خو په دې باندې والي ما چې نن دې په انګولي کې مالګه زیاته کړه نن د نوړه تاروه شو نن دې ساروي د وخو غم نه و کړی نن دې میلمه خدمت نه و کړی دې باندې ما ته غوسه شوی دی خو ما دې چېرته دا نه ویلي چې مونځ دې کړلی او که نه ما دې چېرته دا نه ویلي چې غسل کوي نو فرایض پکې څو دي ما دې چېرته دا نه ویلي چې تا باندې ستا د مور څومره حق دی د پلار څومره حق دی د خاوند در باندې څومره حق دی د خواښې او د څښل در باندې څومره حق دی الله د څاروو شانې د خوراک او د مزدورۍ کار رانه اخیستی او خو ما ته دین نه دی ښودلی الله زما د خاوند نه تپوس وکړه الله به یې خاوند راولي او به یې درئ د خاوند به هم سر ښکتی چې الله ما دین نه دی ښودلی الله وایي ته ورسره هم دوزخي شه ته ورسره هم ځه ښځه سره دې 3 سړو نه او یو دا ښځه روانه به شي ښځه بیا واپس راوګرځي الله زما دې خاوند پلار زما اسخر چې تا ما د پاره هغه همیشه د پاره حرام ګرځولی او ما باندې د هغه حکم د پاشانې د پلار ګرځولی و زما هغه اسخر هم ما ته چېرته دین نه دی ښودلی زما په کور کې چېرته دین خبره نه ده کړې زما د اسخر نوم تپوس وکړه الله به اسخر راولي د اسخر به هم دا حالي دغه یوه ښځه سره د 4 سړو نه د ښځې پلار د ښځې مشر ورور او د ښځې خاوند او اسخر دا یوه ښځه به د 4 سړو سره الله دوزخ ته ګزاره کړي ځکه د دې ښځې لپاره دین ښوده د الله په دې سړي باندې لازم کړلي ځکه ښځې ته خو الله وي وقرن فی بیوتکن ای زنانو قیامت پورې ستاسو لپاره نظام دا دی چې تاسو په کور کې دننه ناستې قرارې به ستاسو ته ول خپل کور نه بهر ته نه وځې چېرته به هم د خپل کور نه بهر ته نه وځې ځکه که د کور نه بهر ووتې بې ضرورته ووتې نو تر څو چې واپس کور ته ښځه نه راغلي په دې باندې د الله لعنت ورېږي حدیث کې راځي یو زنانه ووته مخبري ته لاړه دې مخبره کې دا وایي زه قبر ته ښکاره کېږم تر څو پورې چې دا زنانه خپل کور ته واپس نه راغلي په دې باندې د الله قهر ورېږي د الله لعنت په دې باندې ورېږي دا د تمام مخلوقاتو ته داسې ښکارېږي لکه دا چې لغړه روانه وي نه دې سره کمیس او نو سره پرتوګي زموږ د علاقو دا رسمونه دي پلار مې مړ وي قبر له به نه ځم څه مور مې مړه قبر له به نه ځم څه نو بیا دا سیل رواني ته وای دا لکه د منی د املوکان تورشي دی او تورانه کې راغلی او ناشې دی پکې خو بس ګزار پې کول غواړي دا سیل براوالي چې یو مخبري ته ځو دا سلسله د ښځو د کوم ځای نه دي تعالی اسلام اجازه درکړلې دا نه چې نه دی مخبري ته تلا د سړي لپاره بهتر دی ښځې لپاره غوره نه دي خو که دې زړه نه صبرېږي نو اسلام ورته چل خوللی په توره تیاره کې د خپل محرم سره ستا رور دی محرم قرآن ذکر کوي تاسو ته بیانوم نن دغه کسانو کې چې هر یو ستا سره وي توره تیاره کې د سحر په وخت چاربان لاړه شه ماښام د وروسته لاړه شه د خپل پلار قبر ته ښکاره شه دعا ورته وکړه تا د اسلام دا کلمې لیته ورځې د مخبرې ته د ورځې د مخبرې ته بیا ښځې چې مخبرې ته لاړې شي نو یو بلې ته یې خورې خبرې که نه
یره وې دا خو زما خواخې او خولې دي په دوزخونه کې ازید ماته چې قارشي وي دا مالګه زیاته کړوا کابل پورو خاندیاو کنه وای نو چې کله دواړه وخاندي تفسیر کبیر ډیر یو زبردست تفسیر دی دی وجه ائمه ذکر کوي علما وایي دا چا سره چې تفسیر کبیر موجودی نور تفسیرونه دي نه ګوري دا یو عجیب خبره ذکر کړل وای درې قسم عملونه داسې دي چې په دې باندې الله جل جلاله په دنیا باندې دغه مخلوقات باندې لعنت لګي او یوازې الله نه دا څومره فرشتي چې دي دا تمامي فرشتي په لعنت لګي او یوازې فرشتي نه دا چې څومره صالح او نیکان بندګار خیری کوي او لعنت لګي د دوه باغی کوم کامل او پوره حصہ ده یو هغه سړی چې د په مقبره کې روان دی جنازې سره روان دی هغه سړی دا او که خزر او د خان دی د خو مقبره کې دی خو د مقبره کې د خندا کوي ځکه دا مقبره دا ډېر عبرت زیره عثمان رضی الله تعالی عنه جامع القرآن هغه هستی چې دا هغه باره کې پیغمبر اسلام لاس پورته کړو یا رحمان اے مهربان ذاتا ترازی شي د عثمان نا محمد رسول الله د نن باندې عثمان ناراضي دی بیا واس کی عثمانا نن با چې د څه ګناه کوي که څه کار کوي نو هیڅ پروا نشتی تعالی بخل الله تعالی ناراضي دی او عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله انسان قبر ویني دا په مخبانی اوخ کې نه ساريږي دا ګیره مبارک لمديږي اوخ کې کتزي صحابه تپوس کې عثمان رضی الله تعالی عنہ دا ولې جنت ذکر کیږي د دوزخ ذکر کیږي عذابونه بیانېږي نور واقعات بیانېږي ستا حالات عمر نه بدلېږي خو چې کله قبر ویني نو تا باندې دا حالت راځي چې خپل جړا نشي سارولې بیا دی اوخ کې به مخ باندې روانې دي عثمان رضی الله تعالی عنہ یاو ما دا آقا نامدار صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی چې د قیامت زندگی چې شروع کیږي نو اولنې پوړې قبر دی کدی قبر کې ته کامیاب شې نو بیا به همیشه لپاره کامیابی او کدی قبر کې ناکام شې نو همیشه لپاره به بیا ناکام وي او پیغمبر اسلام والسلام فرمایلی القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران دا قبر چې موتا تخکاری نو دا یو کند نه ده ماتا مسلمانانی پیغمبر اسلام وی دایا د جنت د باغچونه لوی باغچه ده الله تمام مسلمانانو مردگانو قبرونه جنت د باغچونه باغچی جوړ کی او زمونږ هم کنه نه غلی شو نه مونږ زمونږ هم الله جوړی کی مروبا زمون قبرونه دي الله په خپل فضل له جنت د باغچونه باغچی جوړ کی او د دوزخ د کندونه دي الله کند نه جوړي نو مقبره دا د عبرت زیره چې دی قبر ته وګورې نو سوچ به وکړي دې کې زما پلار پروت دی مور مې پرته ده مسلمان دی زمانه غوره او بهترو نه په دې قبر کې پروت دی زما به څه حالي نو دې عبرت په ځای کې چې څوک خندا کوي نو تفسیر کبیر دا روایت نقل کړل په دې سړي باندې د الله پاک لعنت وريږي او بیا مهم ده خبرې خو نه ځوانان چې خبره شي کوم سړی چې د چاربان د اذان نرستا تر اشراق پورې خوب کوي قاریانو تاسو خبره شي غره خاري چټیانو قاریان سار موږ نه کوي دا خو چټي ورسي په کې عمر یو بل ته ویو قاضي سره غره وختي مولا سره بیا له حسار کې مدني مولوی سے مزمنوي سار خو پلنګ می خم نه ورته پلنګ می خاين ورته دا سحر دا خوب نه کوم سړی چې سار په وخت کې ودی په دې سړی د الله لعنت وريږي دا سړی مولا دی او کدی امیر دی او کدی تبلیغی دی او کدی حاجی دی او کدی امپړل د چار څوک دی خو چې سار په وخت کې دی خوب کې په دمای د الله لعنت وريږي قال اشراق منځو کې به ود شي ځان کړ علی رضی الله تعالی عنہ فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پیغمبر اسلام دوی ته خونه کې سار وخت کې خوب مکوئ دا خود الله تعالی طرف نه د رزق د تقسیمېدو وخت دی او چې تاسو په دې کې ودرې تاسو رزق کې برکت نه نن هر سړی پریشان دی هر سړی پریشان یاره وایي چې مزدوري کوم خو څه زین نه نسی دین پابند شه موږ کوال سار خو پرې دا ته ګور زین نسی کنه نسی نو زنانه مو پرې ته روانه ده
روز دا نو یوی بلی دا خبر وکړه خندای شروع کړه نو په دواړو باندې الله لعنت وکړه ها لاړ دي شي د شپې په تیاره کې دی لاړ شي د خپل محرم سره دی لاړ شي ځکه خځې ته الله وی وقرن فی بیوتکن تاسو کورونو کې دننه کینای کور کې دننه کینا ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى تاسو ګره جاهلیت اوله شان بهای چرتونه کوي هغه چې بیا دنیا ته بهر راونوځي دکان د پاره رانشي بازار د پاره رانشي د سړک د ګرځېدو د پاره رانشي خبردار خبردار کور دننه کینا د الله په خزینه لازم کړي چې خزري لور واخلو او د یو پټي کې واخلي وي د الله په خزینه لازم کړي چې تدیلا سرتړو وي او غرته ولېږي چې زګېړې براوړي دا چې د کومي خري سره کوم خاون کوي د ظالم دی د دې خزینه اسلام دا حق ورکړل چې دا مطالبو کې جماعت خو الله ویلي وقرن فی بیوتکن کورونو کې دننه کینای د کور دننه کار والا زکم خود بار دینه مزموارا فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها آقا انعامدار صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای فاطمه دا خو زما د زړه ټوکړه ده او بیا پیغمبر اسلام وی چې فاطمه الزهراء خپکړه دغه سړي زه خپکړم او پیغمبر اسلام د هغه باره کې وی فاطمه دا د جنت د زنانو سردار ده او چې کله واده شو پیغمبر اسلام په خپل باندې لاړ خپل زوم او خپل لوري دواړه کینول او دواړو له کار تقسیم کو فاطمه الزهراء ته وی بچو د کور د نه څومره کار دی دا به ته کوي اتالی صرف ته وی د کور بهر چې څومره کار دی دا به ته کوي دا قانون الله مقرر کړ زموږ ستاره لپاره اوس فاطمه الزهراء زنانه چې کور کار کوي دي د ډیر څه ملاويږي فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها پیغمبر اسلام خدمت کې حاضر شوه غلامان او وینځي راغلي فتوحات شي حالات الله خکړلي چراغ پیغمبر اسلام مصروف لري فاطمه الزهراء باندې حیا انتهایی غالب وا واپس لاړ ذکرونه کو پیغمبر اسلام چې کله وزګار شو مونږ او تاسو لور مقام خید لور یره چې لور می راغل وځي سبا وی سوال جواب وته کو بیا راشه نه پیغمبر اسلام پخبلا باندې لاړ فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها کوړه او فاطمه الزهراء ته وی ابو تراغل وی خو سدیونه واپس لاړې فاطمه الزهراء بیا غل شو علی رضی الله تعالی عنہ ناشته علی سے شروع شه د الله نبی دا ستالور فاطمه الزهراء چې دا د دې له کور د کار د لاسه موږ سره وینځل شي چې دې له کور جارو کی هغه دوړي په دې باندې لګي نو دې جامې ټولي خیره نشي دا میچن په خپل باندې چلی په خپل باندې هغه وړه کوي دانی وړه کوي داغي پوج دې په لاسونو کې پولې راختلې په خپل باندې دا مشکیزه ډکې د کوینا هغه مشکیزه بیا ولوتا چې کور ته دند کوي داغي پوج دې په املا کې د مشکیزي هغه اثرات شي هغه پړي پکې خښي دي دا دوړو جهان سردار د لور حالت ده اسلام داخلي ګوره زنانه ته چې خدمت کوي تا الله سره پری دي دیو جن علما ذکر کوي چې خزه سهار وختي پاسي او دا ذکر سره خپل کور کې جارو وهي دین الله پاک دومره ثواب ورکوي لکه دا چې بیت الله دند کوټه جارو کوي دغه خپل کور کې خو خپل چار دیوارای نه دننه د چار دیوارای نه بهر چې دا څه کارون کوي په دې د الله لعنت وري دا ګډی لته الله دیوانه بیا د الله لعنت ده دا وخولت الله په دیوانه بیا د الله لعنت ده کدا وې زه مجبور ام خاون مې نه پریدي وای دا خاون مې مسلمان نه سه دا خپل خاون ته وې تا د پړای ما پاغه کار کې چې دین ته هاتي د دین نه چې اوچې دی ګوره تا د پینایم پړو دا په خزو باندې ظلم دی چې واخه بیني بیا لګي بي کوي او د کور نه بهر مزدوریان بي کوي نوکریان بي کوي او نور څه دا ظلم دی په خزو باندې د خزو لپاره الله ویلي وقرن فی بیوتکن خپل کورونو کې دند قرار او نشه د کور نه بهر ته ونوځي د ټون لوی بهر ته وته دا د منظر لپاره دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي که دا حالت پیغمبر لیدلی وي ښځو ته به حکم کړی چې تاسو لمونځ دننه په خپل کور کې کوئ او د دې باوجود مثلا هم دا ده د ښځې هغه لمونځ چې دی په جومات کې وکړي د دې نه هغه لمونځ غوره دی چې دی د خپل کور په دالان کې وکړي د دالان نه هغه لمونځ غوره دی چې دا د خپل کور په منډو کې وکړي د منډو نه هغه لمونځ غوره دی چې دا په خپلې کمرې په ګوټ کې په توره تیاره کې وکړي ځکه ښځه الله د ستر پیدا کړله دا عورت دی نو ښځه وله کور نه بهر ته نه وځي ورځ د دې لپاره دین زده کول دا الله په پلار باندې لازم کړو دا الله په رور باندې لازم کړو د واده نه وروسته الله په خاوند باندې لازم کړو په سخر باندې لازم کړو چې دا به دې د خامخه دین ښیي اوس که را ښځه ضرورت ته د کور نه بهر ته وځي نو څه به کوي بیماره د ډاکټر دپاره ځي یا داسې خپلوانانو کره د تپوس دپاره ځي یا داسې تللي چې د هغې نه بغیر د دې تعلقات د خپلولۍ ختمېږي اوس دا خپلولۍ د قایم ساتلو دپاره دا د کور نه بهر ته وځي نو اسلام ورته چل ښوولی چې کله د کور نه وځي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن کور نه بهر ته چې وځي نو په داسې انداز باندې به نه ځي چې ستا ښایست ښکاره شي کور نه بهر نه وځي ضرورت دپاره کور نه بهر روان دی ډاکټر له ځي یو بل ضرورت دی دی داسې انداز باندې به نه ځي چې ستا ښایست د هغې نه ښکاره شي د دې وجې نه علما ذکر کوي وایي ښځه به غټ څادر په سر کي ساده څادر پړونی چې ورته وایي چې په هغې باندې ګلکاري نه وي که ګلکاري پې وه او دا وته